बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وي. بیا سره په 5 نمبر لیسن کې مرګره شوم. نو راځي وګورئ اولنۍ جمله داسې ده ته یو انګریز ته وې ته چرته رواني. یو انګریز تاسو میلاو شي او هغه رواني پیدل رواني او ته دغه نه تپوس کې ته چرته رواني دغه نه پوښتنه کې دغه نه تپوس کې نو هغه ته په انګلیش کې به داسې وي where are you going where are you going ته چرته رواني ته چرته رواني نو where are you going ته چرته رواني ته هغه ته وې کنه ته چرته رواني نو دا په انګلیش کې موږ داسې وو دا اولنۍ جمله ده where are you going ته چرته رواني نو زموږ څه دویم نمبر جمله به داسې ده هغه تا ته به وایي زه کور ته روان یم نو هغه تا ته به وایي هغه انګریز چې زه کور ته روان یم نو هغه به تا ته داسې په انګلیش کې وایي I am going home زه کور ته روان یم هغه به تا ته وایي چې تا پې کوي چې زه کور ته روان یم نو I am going home زه کور ته روان یم نو دغلته دا هوم دی دا هوم ته چې لرې کې لکه هوټل هم لګي بازار هم لګي جومات هم لګي نو I am going home زه کور ته روان یم انګریز تا ته به وایي زه کور ته روان یم نو دا په انګلیش کې به داسې وو I am going home زه کور ته روان یم او بیا ته وې کنه موږ لاهور ته روان یو موږ لاهور ته ځو موږ لاهور ته روان یو نو دا به په انګلیش کې داسې وې دریم نمبر جمله داسې ده موږ لاهور ته ځو موږ لاهور ته روان یو موږ لاهور ته روان یو دا هغه ته به وې کنه موږ خو لاهور ته روان یو نو به داسې وې we are going to لاهور موږ لاهور ته روان یو موږ لاهور ته روان یو نو we are going to لاهور موږ لاهور ته روان یو نو we are going to لاهور موږ لاهور ته روان یو او به هغه داسې وې ته داسې وې زه اسلام آباد ته تلل نه غواړم زه لاهور ته تلل نه غواړم نو I don't want to go to اسلام آباد پنځم نمبر جمله زموږ سره داسې ده I don't want to go to اسلام آباد زه اسلام آباد ته تلل نه غواړم زه اسلام آباد ته تلل نه غواړم نو دا په انګلیش کې داسې وو I don't want to go to اسلام آباد I don't want to go to اسلام آباد زه اسلام آباد ته تلل نه غواړم زه اسلام آباد ته تلل نه غواړم نو دلته اسلام آباد ته د اسلام آباد ته وران کوي داسې ووایه زه سعودي عرب ته تلل نه غواړم زه کراچۍ ته تلل نه غواړم زه KPK ته تلل نه غواړم نو I don't want to go to KPK زه KPK ته تلل نه غواړم زه سعودي عرب ته تلل نه غواړم نو دا ټکی به داسې ووایي I don't want to go to سعودي عرب دلته اسلام آباد دی نو دغه اسلام آباد ته وران کوي هر یو ټکی په دغه ځای باندې تاسو شی استعمالولی لکه د زیږي نوم د زیږي نوم یو زی نوم چې دی هغه شی تاسو استعمالولی لکه اسلام آباد دلته لګېدلی نو دلته تاسو دا اسلام آباد وران کوي نور زیږو نومونه هم شی لګولی نو دا جمله داسې ده زه اسلام آباد ته تلل نه غواړم نو I don't want to go to اسلام آباد زه اسلام آباد ته تلل نه غواړم بیا دی زه جهلم ته تلل غواړم زه چورک ته تلل غواړم زه سعودي ته تلل غواړم بیا ته هغه ته وې که نه زه اوس دغه ته تلل غواړم نو I want to go to جهلم زه جهلم ته تلل غواړم زه جهلم ته تلل غواړم زه اسلام آباد ته تلل نه غواړم زه جهلم ته تلل غواړم زه چورک ته تلل غواړم زه KPK ته تلل غواړم زه باجوړ ته تلل غواړم زه پشت ته تلل غواړم نو بیا به داسې وی I want to go to جهلم زه جهلم ته تلل غواړم نو دا جهلم ته وران کا نو باجوړ چې دغلته ولګې چې زه باجوړ ته تلل غواړم نو بیا به داسې وی دغه دوه درې ټکي به وی I want to go to به ووایې او بیا باجوړ دا جهلم به وران کې باجوړ I want to go to باجوړ زه باجوړ ته تلل غواړم I want to go to سعودي عرب زه سعودي عرب ته تلل غواړم I want to go to جرمن زه جرمن ته تلل غواړم I want to go to کاناډا زه کاناډا ته تلل غواړم نو دلته دا جمله داسې ده زه جهلم ته تلل غواړم نو I want to go to جهلم زه جهلم ته تلل غواړم او بیا هغه ته وایې چې جلدي کوه هري آپ تعدي کوه هغه ته وایي چې جهلم ته ځې خو تعدي کوه نو بیا به تعدي کول په انګلیش کې داسې به وایي هري آپ تعدي کوه هري آپ تعدي کوه او بیا بله جمله زموږ سره داسې ده ټول خلک تللي دي ته کښېنه ټول خلک تللي دي نو everyone has gone everyone has gone ټول خلک
تلی دي. ته چاته وې که نه ټول خلک تلی دي، ټول خلک تلی دي، نو بیا به دا جمله داسې وې everyone has gone. ټول خلک تلی دي، ټول خلک تلی دي. everyone has gone. ټول خلک تلی دي. او راشه کېنه په دې سیټ. come and sit. come and sit. راشه کېنه، راشه کېنه، دلته کېنه او سلا وکا. come and sit. راشه کېنه. come and sit. راشه کېنه. نو دا زمونږ سره 5 نمبر لیسن او په اسانۍ سره یې زده کړئ انګلیش. او د بلې ویډیو پورې موږ له راکړئ اجازات. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام.